الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې، احترامات درته وایم. دا د یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې راغلی یم د 12 ټولګي د بیولوژي د تدریس په خاطر باندې. نن ورځ د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون د نیمګړي بارزیت موضوع او ترڅنګ دوه نورې موضوعات دي. که وخت مو ولره په هغې باندې به هم بحث کوو. نو زه امید لرم درنو زده کوونکو چې تاسو به تیر درسونه تعقیب کړي وي او د ننني درس لپاره به هم غوږ وئ او عملا به د دغه درس ننداره کوئ، وینئ به یې. نو نیمګړی بارزیت او یا انکمپلیټ ډومیننس یا انټرمیډیټ یا د منځني یا نیمګړي بارزیت معنی لري، او همدا ډول انکمپلیټ نه مکمل ډومیننس بارزیت دا هم د نیمګړي بارزیت معنی لري. وړاندې موږ د میندل د عالم خبره وکړله چې میندل به ویلې چې کله د دوو مختلفو ارثي فکټورونو د انتقال فکټورونه کله چې سره یوځای کیږي، یو ارثي فکټور به بارزیږي او بل به په مقابل کې مغلوبیږي. میندل چې کوم تجارب کړي ول دا ټول تجارب یې په مشنګ نبات کې کړي وو، او اوس هم د مشنګ په نبات کې کله چې دوه ارثي فکټورونه سره یوځای کیږي، یو یې غالبیږي او بل یې مغلوبیږي. د وخت په تیریدو سره په 19مه پیړۍ کې یا 19مه میلادي پیړۍ کې یو عالم په نوم د کارل کورنیس. د عالم په 1900 میلادي کې په 1900 میلادي کال کې داسې ویلې چې کله چې دوه د مختلفو اوصافو فکټورونه سره یوځای کیږي، یو یې هم په 50% سره او بل یې هم په 50% سره ظاهریږي، یعنی په نیمګړي ډول سره بارزیت ښایي، په بشپړ ډول سره نه یو ارثي فکټور بارزیږي او نه بل. دغه تجربه کارل کورنیز وکړله. اوس دې تجربه څه ډول وکړل؟ د یو نبات و د پاتوني نبات. په دې نبات دا دوه ډوله ګلونه تولیدول. یو ډول داسې ګلونه ول چې هغه سپین رنګ درلوده، او بل ډول داسې نبات و چې هغې سره ګلونه تولیدول. د سور پاتوني ګل تولیدونکی نبات یې د سپین پاتوني ګل تولیدونکي نبات سره تزویج کړ. کله چې د دوی ترمنځ تزویج وشو، نو په افیاو نسل کې، ګوره دا د والدینو نسل و، دې ته پارنټال جنریشن ویل کیږي. دا معنی چې د والدینو نسل کله چې سور او سپین والدین په خپل منځ کې تزویج کی، اولادونه نباتات څه ډول راځي؟ سور پتوني ګل چې کله د سپین پتوني ګل سره یوځای کیږي، نو اولادونه نباتات ټول داسې ګلان تولیدوي چې هغه نه سپین دي او نه سره ګلان دي، بلکې د سرو او سپینو ترمنځ دي، یعنی ګلابي رنګ لري.
نو دلته معلومه شوه چې د سور د سپین رنګ جین نه دی بارز په چا باندې د سور رنګ پر جین باندې همدا ډول د سور رنګ انتقالونکی ارثي فیکټور نه دی بارز پر سپین رنګ باندې بلکې 50% د سپین او 50% د سور رنګ انتقالونکی ارثي فیکټور بارز شوی دی نیمګړی بارزیت یې منځته راوړی دی نو د لومړي ځل لپاره د دې کاشف هغه کورنیز و چې هغې دا بارزیت کشف کړ او د میندل دا خبره یې غلطه ثابته کړله چې کله چې دوه مختلفو اوصافو انتقالونکي ارثي فیکټورونه سره یوځای کېږي یوې غالبېږي او بلې مغلوبېږي دا خبره غلطه ثابته شوه دا په ځینو کې مطابقت خوري ولې په ځینو کې دا خبره کفایت او بسنه نه کوي په ځینو کې دا نه صحیح کېږي دغې نسل ته د اف یو نسل ویل شول اف یو نسل یا فرسٹ پیلائل generation plants د لومړني نسل الکه شوي نباتات اف یو نسل منځته راوړ ښه د دې لپاره چې اف دوه نسل هم منځته راوړي او د اف دوه نسل د منځته راوړلو لپاره یې بیا داسې وکړل چې همدغه ګلابي ګل تولیدونکی نبات د ګلابي ګل تولیدونکي نبات سره تزویج کړ اف دوه نسل یې منځته راوړ یو نبات پکې داسې نبات منځته راغی چې هغې سپین ګلان تولیدول یو نبات پکې داسې نبات منځته راغی چې هغې سره ګلان تولیدول سور رنګ یې درلوده یو نبات پکې داسې نبات منځته راغی چې هغې ګلابي ګلان تولیدول یو بل نبات هم پکې داسې نبات منځته راغی چې هغې هم ګلابي ګلان تولیدول نو محترمو زده کوونکو دې نسل ته یې د اف دوه نسل ویلی اف دوه نسل څه معنی second pilile generation plant د دوهم نسل الکه شوي نباتات اف دوه نسل هم منځته راوړ ښه اوس معلومه شوله چې دلته نیمګړی برزیت منځته راغی اوس که د دې فیصدي وښیو فیصدي داسې معلومیږي چې کله چې د سور پتوني ګل د سپین پتوني ګل سره یوځای کېږي اف یو نسل به اف یو نسل به مساوي شي 100% ګلابي ګلان یا که په بل عبارت سره وایو په هرو څلورو ګلانو کې به څلور ګلان ګلابي وي څلور ګلان به څه وي ګلابي وي په هرو څلورو ګلانو کې به صفر سپین او په هرو څلورو کې به صفر سره ګلان وي که د اف دوه نسل تراشو اف دوه نسل اف دوه نسل کې که د فیصدۍ په لحاظ باندې وښیو
50 نه بلکې که چېرته 100% په دې څلورو باندې تقسیم کړو 25 25 25 او 25 به یې ورسېږي. نو وایو چې 50% ګلابي ګلان دي که نه ځکه یوه برخه ګلابي دي. 25% سره ګلان دي. 25% وبخای سپین ګلان دي. 9% په لحاظ باندې یا په بل عبارت سره په هرو څلورو ګلانو کې دوه ګلابي، په هرو څلورو ګلانو کې یو ارغواني وبخای سور، په هرو څلورو ګلانو کې یو سپین ګل منځ ته راشي. نو دا و د کارل کورنس هغه نوی کشف چې د نیمګړي بر زیات کشف و یا د نیمګړي اوصافو لیدنه وه دا یې کشف کړ. نو دغه تجربه د چا په وسیله باندې شوې وه؟ په 1900 میلادي کال کې د کارل کورنس په وسیله باندې شوې وه او د دې په وسیله باندې د میندل هغه خبره غلطه ثابته شوې وه چې کله چې دوه ارثي فکټورونه سره یو ځای کېږي که دواړه د مختلفو اوصافو انتقالوونکي وي، یو به یې بریزېږي او بل به یې مغلوبېږي یا مخفي کېږي یا هغه ځان نشي ظاهرولی. اوس راځو متعددو عللونو ته. متعدد عللونه څه ته ویل کېږي؟ انشاءالله په دې باندې به حتما پوهېدلې وه. که بیا نه وای پوهېدلې کولی شئ موږ ته بیا پوښتنې راولېږئ چې ستاسو د پوښتنو ځوابونه موږ بیرته په راتلونکي بله خپرونه کې در وړاندې کړو. متعدد عللونه څه ته ویل کېږي؟ موږ علل پېژندلی و. علل څه ته ویل کېږي؟ علل د یو جن دوه متفاوت اوصاف ته ویل کېږي. یا داسې وایو چې علل د یو جن دوه متفاوت حالتونه دي. مثلا که موږ فرض کړو دلته دغه ګلابي رنګونو کې دا یو جن دی، دا هم یو جن دی. د دواړو جنونو په وسیله باندې فرض کړئ په پتوني ګل کې سور رنګ ټکل شوی، دا هم یو جن دی او دا هم. د دواړو په وسیله باندې فرض کړئ چې سپین رنګ ټکل شوی دی، سپین رنګ. کله چې دا جن راځي د دې جن سره یو ځای کېږي نو د دواړو په وسیله باندې به ګلابي رنګ ټکل کېږي یا ګلابي ګل تولیدونکی نبات ټکل کېږي. دا هم متفاوت صفت انتقالوي، دا هم یعنی دواړه یو د بل ضد دي ځکه دا یې سور ګل او دا یې ګلابي ګلان تولیدونکی نبات جن دی یا ارثي فکټور دی. د دواړو په وسیله باندې ګلابي. اوس موږ داسې یو که چېرته د دغې صفت چې ګلابي صفت دی د دې لپاره د دوو څخه زیات عللونه وجود درلودی، 4 شپږ 8 10 12 داسې نور. یعنی که چېرته ژوندي موجودات د یوه صفت لپاره د دوو څخه زیات عللونه ولري دغې عللونو ته به متعدد عللونه ویل کېږي یا دغه صفت به د متعددو یا د مرکبو عللونو په وسیله باندې ټکل کېږي. اوس راځو دې ته د دغې بیلګه او مثال څه شی کېدای شي. اوس دا خو موږ فرض مثال په دغې نبات کې ویلی، دلته خو دغه صفت چې ګلابي صفت دی دا خو د متعددو عللونو په وسیله باندې نه ټکل کېږي. فرض مثال مې ویلی د زمونږ او ستاسو د وینې ګروپونه A ګروپ، B ګروپ، AB ګروپ او O ګروپ.
دا د وینې ګروپونه چې دي دا د متعددو الیلونو په واسطه باندې ټاکل کیږي. دا معنی چې د دغې صفت د ټاکلو لپاره چې په چا کې A ګروپ ټاکل کیږي، په چا کې B او په چا کې AB، په چا کې O، د دې د صفت د ټاکلو لپاره با د دوو څخه زیات الیلونه موظف شوي وي او بالاخره دغه صفت په ټاکي. متعدد الیلونه موږ وپېژندل. متعدد الیلونه عبارت له هغه الیلونو څخه دي چې که چېرته یو ژوندي موجود د یوه صفت لپاره د دوو څخه زیات الیلونه درلودل، دغه به د متعددو الیلونو په واسطه باندې د صفت ټاکل شوی وي. دغه ته جینونو ته به یا دغه الیلونو ته به متعدد الیلونه ویل کېږي. جنسیت تعین دی sex determination. sex determination د جنسیت تعین ورته ویل کېږي. د جنسیت ټاکنه جنسیت ټاکنه یا sex determination. ګوره هیومن یا انسان شپږ څلوېښت کروموزومونه لري. څومره کروموزومونه لري؟ شپږ څلوېښت کروموزومونه. په دې کې د انسان دغه جنسي کروموزومونه او بخیر جسمي کروموزومونه 22 کروموزومونه دي. 22 جوړې یا 40 دانې کروموزومونه جسمي دي او یو جوړه یعنی 2 دانې کروموزومونه هغه جنسي دي. جسمي کروموزومونه داسې تعریفو. جسمي کروموزومونه عبارت له هغو کروموزومونو څخه دي چې د جسمیت ټاکنه کوي. داسې اوصاف د ټاکنې مسؤلیت لري یا د دوی پر سطحه باندې یا دوی داسې جینونه لري چې هغه د جسمي اوصافو ټاکونکي دي. یو ډول کروموزومونو ته جنسي کروموزومونه ویل کېږي. هغه کروموزومونه دي چې جنسیت ټاکنه کوي یا دا کروموزومونه داسې ارثي فیکټورونه لري یا جینونه لري چې هغه د جنسي اوصافو ټاکونکي دي. جسمي کروموزومونو ته سومیټک chromosomes या ऑटोसोम क्रोमोसोम्स या सोमेटिक क्रोमोसोम्स या आलोसोम क्रोमोसोम हम होता है के या बॉडी क्रोमोसोम्स. body chromosomes autosome chromosomes somatic chromosomes دا درې وړه مترادف کلمات د یو ډول کروموزومونو لپاره چې جسمي کروموزومونه دي د لپاره استعمالېږي. د جنسي کروموزومونو لپاره هم مختلف کلمات استعمالېږي. ګونوزوم کروموزومز gonozome chromosomes या sex chromosomes. यानी
جنسي کروموزومونه دا هم ګونوزومس کروموزوم دا هم د جنسي کروموزومونو په نامه سره یادېږي یا دغه کلمات ورته استعمالیدلی شي. یعنی دا جسمی او دا جنسي جسمیت ټاکنه او جنسیت ټاکنه کوي. اوس راځو دوی ته چې جنسیت ټاکنه څه ډول کېږي. لکه څه ډول چې موږ د 12م ټولګي په پیل کې ویلې دوه پوهانو چې یو اناکاساګوراس و او بل ارسطو دې وړاندې له وړاندې دغه وړاندوینه کړې وه چې د جنسیت تعیین د نارینه په وسیله باندې کېږي. اوس دا خبره ثابتوو چې د نارینه په وسیله باندې څه ډول کېږي. موږ ویلې چې جنسي کروموزومونه هغه دوه دي په انسانانو کې، په نارینه‌و کې په ښځینه‌و کې ایکس او ایکس، په ښځینه‌و کې ایکس او وای دي. ایکس او ایکس کروموزومونه په ښځینه‌و کې او ایکس او وای په نارینه‌و کې. د دې څخه هر وخت دپاره داسې یو ګامیټ تولیدیږي چې هغه د ایکس کروموزوم لري. د دې څخه بیا دوه متفاوت ګامیټونه تولیدیږي چې یو د ایکس ګامیټ دی او بل د وای ګامیټ دی. ځکه مونږ ویلي وو چې د ګامیټونو د تشکیل پر وخت باندې جوړه ارثي فکټورونه یو له بله سره جلا کېږي. کله چې دوه ارثي فکټورونه جلا کېږي په حقیقت کې کروموزومونه هم یو له بله سره جلا کېږي، ځکه دواړه کروموزومونه راتلونکي نسل ته د انتقال وړ نه دي په نورمال حالت کې. نو دې څخه په هر حالت کې داسې یو ګامیټ تولیدېږي چې هغه د ایکس کروموزوم لرونکی دی او دې څخه ایکس او وای کروموزوم دوه متفاوت. نو که نارینه چېرته ایکس کروموزوم شوټ کی دا خو په هر حالت کې ایکس شوټ کوي. نو په نارینه‌و کې په ښځینه‌و کې د جنسي کروموزومونو کوم کروموزومونه موجود دي؟ ایکس او ایکس کروموزومونه موجود دي. نو په همدې اساس به د جنسیت ټاکنه وشي چې څه ډول جنسیت به وټاکل شي. جنسیت به نارینه او ښځینه جنسیت وشي. ګورئ پوه نه شوئ، داسې وایم چې هر وخت دپاره د ښځینه په وسیله باندې یو ډول ګامیټ چې هغه د ایکس کروموزوم لري تولیدېږي. دلته دوه متفاوت ګامیټونه تولیدېږي چې یو د ایکس دی او بل د وای دی. ایکس که چېرته نارینه ایکس شوټ کي داسې سپورم وي چې هغه ایکس کروموزوم لري نو ښځینه جنسیت به وټاکي. او که چېرته ښځینه نارینه وای انتقال کی یعنی د وای ګامیټ شوټ کی نو دلته به جنسیت وټاکل شي چې نارینه جنسیت. نارینه جنسیت نو د جنسیت ټاکنه هغه د نارینه پر غاړه باندې ده. دلیل دا دی چې که نارینه ایکس شوټ کی ښځینه او که نارینه وای شوټ کی نو نارینه جنسیت به وټاکل شي. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې جنسیت ټاکنه د نارینه په وسیله باندې کېږي. خو په الوتونکو او څخېدونکو کې دغه عمل بیا داسې نه دی. په الوتونکو او څخېدونکو کې بیا د جنسیت ټاکنه هغه د ښځینه په وسیله باندې ده. ځکه په الوتونکو کې دوه جنسي کروموزومونه چې یو د زیډ په نامه سره یادېږي او بل یې د ډبلیو په نامه سره یادېږي. په ښځینه جنسیت کې زیډ او ډبلیو جنسي کروموزومونه موجود دي. په نارینه جنسیت کې په الوتونکو کې زیډ او زیډ کروموزومونه موجود دي. دا خو په هر حالت کې داسې یو ګامیټ تولیدوي چې هغه د زیډ کروموزوم لري. دا جنسیت ټاکنه د الوتونکو کوو. دا وګورئ دلته بیا دوه متفاوت یو دا او یو دا. ښه اوس داسې کوو چې که چېرته د ډبلیو اوس دا ښځینه جنسیت دی که نه ښځینه جنسیت د الوتونکو ښځینه جنسیت دی. که چېرته دا ښځینه جنسیت د الوتونکي ډبلیو شوټ کي دا ورته زیډ شوټ کي نو بالاخره به جنسیت وټاکل شي چې څه شی ښځینه.
او که چیرته دا خزینه ده کنه که چیرته خزینه زد شوټ کی او دا هم زد شوټ کی نو بالاخره به جنسیت وټاکل شي چې نارینه جنسیت. هدف دا دی چې پلوتونکو او څخیدونکو کې د جنسیت تعیین د خزینه په وسیله باندې کیږي ځکه خزینه دوه متفاوت ګمیټونه انتقالوي لري. که چیرته خزینه زد شوټ کوي نو بالاخره به ټاکل کیږي خزینه جنسیت او که چیرته نارینه جنسیت او که چیرته ډبل شوټ کوي نو په نتیجه کې به ټاکل کیږي خزینه جنسیت. نو په همدې اساس باندې د توضیح لپاره مو هم دغه موډل درته رسم کړ. زه هیلهمند یم چې تاسو به دغه درس اخیستی وي او کوم نو یې اخیستی کوم ځای کې پوښتنه وړاندیز انتقاد پیشنهاد لرئ نو کولی شئ زموږ د ټلویزیون پر سکرین باندې هغه شمارې چې ستاسو لپاره لیکل شوي دي چې د واتساپ شماره ده او ایمیل ادرس دی په هغې باندې خپلې پوښتنې راولېږئ. دا و د نن ورځې زموږ او ستاسو درس تربیه ښې چارې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ایتوسه روح صحت او روح ژوند مو هیله ده. دولسم ټولګي کیمیا ته نوبات رسیږي. هایبریډایزیشن تقریبا خلاص شو. څپرکی ختمیږي. بیرته نن ورځ د هایبریډایزیشن لنډیز یایو. څلور ډوله هایبریډایزیشن می تاسو ته ویلي وو د ټولو لنډیز یایو. زه به وریم چې د نن ورځې درس تعقیب کوئ په هایبریډایزیشن نه به ډېر په اسانۍ سره پوه شئ. میکسینګ اف اوربیټال د اوربیټالونو تداخل ته هایبریډایزیشن ویلی کېږي. خو د داسې اوربیټالونو تداخل چې انرژي سره مساوي وي یا تقریبا سره مساوي وي، یعنی ډیر تفاوت باید نه وي موجود. داسې اوربیټالونه تداخل سره کوي چې انرژي مساوي یا تقریبا مساوي وي. څومره هایبریډ شوي اوربیټالونه چې جوړیږي دې شمېر د لومړنیو میکسینګ اوربیټال شمېر دا باید سره مساوي وي. مثال په ډول کن یو ایس اوربیټال رسي او یو د پی اوربیټال رسي، دوه شول. دا چې کله هایبریډ شوي اوربیټالونه جوړوي د هایبریډ شوي اوربیټالو شمېر به هم دوه وي. که دغه ځای کې فرض مثال یو ایس ارسي دوه د پی ارسي نو نتیجه به شي درې هایبریډ شوي اوربیټالونه. یو دوه درې سره تداخل وکړو، درې اوربیټالونه یې جوړ کړل. لومړنی اوربیټالونو یا میکسینګ اوربیټال او د هایبریډ شوي اوربیټالونو شمېر باید سره مساوي وي. دې ته هایبریډایزیشن ویلی کېږي. موږ ته ایس پی هایبریډایزیشن ایس پی دوه د ټول زه اوس په ترتیب سره تیار یم. فقط یو ریویژن یو تکرار وکړو. اول یاداشت کړئ سره ایس پی هایبریډایزیشن. زده کوونکو موږ ته داسې ویلي وو، تعریف یې داسې ده: که چیرې د ایس یو اوربیټال د پی و اوربیټال سره تداخل وکړي نو په نتیجه کې یو جمع یو دوه ایس پی هایبریډ شوي اوربیټالونه جوړوي چې د ایس پی هایبریډایزیشن په نوم یادیږي. فرض مثال دا د ایس یو اوربیټال ده، دا د پی یو اوربیټال ده، دا مساوي کېږي یو جمع یو دا د دوه. د هر یو اوربیټال چې ده دا د ایس پی هایبریډ اوربیټال په نوم سره یادیږي. ایس پی هایبریډایزیشن دې خواصو ته کړو شو. هغه مالیکولونه چې ایس پی هایبریډایزیشن ولري زده کوونکو جوړښت به خطي وي، یعنی اتومونه به د مستقیم خط په امتداد پروته وي. دویم د اړیکو ترمنځ زاویه به 180 درجې وي. دریم د ایس او پی برخې چې کله تاسو معلوموئ ایس او پی برخې ګورئ موږ په دا پیږو چې په ایس پی هایبریډایزیشن کې ایس پی یوه برخه ایس یوه برخه هم پی
نو زه چې اس برخه معلوموم اس برخه نو موږ لیکلی شو چې د دوو برخو نه اس یوه برخه لري او د پی برخه معلوموو د دوو برخو نه پی یوه برخه یا داسې وایي چې 50% اس او 50% پی برخه لري سل چې په دوو تقسیم کو 50 کېږي 50 ضرب یو 50 سل تقسیم 2 50 چې یوه سره ضرب کو 50 یعنی هدف داسې ده چې په اس پی هایبریډایزیشن کې به د اس او پی برخې سره مساوي وي 50% دي موږ تاسې وایو چې جوړښت یې خطي وي که موږ تاسې داسې کې زه رسم کوم چې بیرلیم دا یو کلورین دا یې بل کلورین په دا مالیکول کې اس پی هایبریډایزیشن موجود ده ځکه که چېرته د اړیکو ترمنځ زاویې وکسو د اړیکو ترمنځ زاویه به 180 درجې وي اتومونه یې د یو مستقیم خط په امتداد پروته دي یا د دې نه بغیر که چېرته موږ تاسې اسیتلین په پام کې ونیسو فرض مثال دا اسیتلین ده اسیتلین مالیکول هم لینیر یا خطي جوړښت لري هایبریډایزیشن به اس پی وي که چېرته زه د دې اوربیټال سټرکچر یا د اوربیټالونو جوړښت رسم کوم داسې رسمولی شو دا یو کاربون ده دا هر کاربون دوه هایبریډ شوي اوربیټالونه لري یو هایبریډ شوی اوربیټال ده دا یې دویم دا د یوه کاربون دا بل کاربون که وکسو داسې کې دا کاربون هم دوه هایبریډ شوي اوربیټالونه لري دا یې دوه داسې کې که وکسو دا هم اس پی هایبراید اوربیټال ده د چا سره اړیکه جوړه کړې ده داسې هایدروجن سره هایدروجن به روخلو داسې کې تدخل کېږي دغه کاربون که وکسئ داسې کې کاربون هایدروجن په منځ کې اړیکه د اړیکه د اوربیټالونو تدخل نه جوړېږي دا اړیکه دا سیګما اړیکې دي اوربیټالونو سر په سر تدخل وکړو په دغه ځای کې که وکسو اس پی هایبریډ شوی اوربیټال اس پی هایبریډ شوی اوربیټال سره د منځنۍ اړیکه جوړه کړه په دغه ځای کې د دوی اړیکې چې دي دا یوه اړیکه وه دا انهایبریډایز پی وای اوربیټال ده او دا هم پی وای کله چې دا یو بل سره فای اړیکه جوړه کړي نو موږ یې چې یوه سیګما اړیکه وه فای بلې پی زیډ انهایبریډایز اوربیټال ده دا یې پی زیډ ده پی زیډ هم دا ځکه دې پی زیډ سره پای اړیکه جوړوي نو موږ ځکه ویلی شو چې دوې پای دا د یوه پای ساید په ساید اورلاپینګ دي څنګ په څنګ دي او د منځنۍ اړیکه چې دو سیګما ده که چېرته دا مالیکول تاسې وکسئ یوه سیګما اړیکه منځ کې بله دا یې دوې دا یې درې سیګما اړیکې دغه ځای کې که موږ وکسو دا یوه سیګما اړیکه ده دا منځ کې دا یې بله سیګما ده او دا یې بله سیګما اړیکه ده درې سیګما اړیکې دي او دوې پای اړیکې دي یوه دوې درې سیګما دغه دوې پای اړیکې دي چې یوه پای اړیکه یې د پی وای اوربیټالونو او بله د پی زیډ اوربیټالونو په نتیجه کې لوسته راوړو دا و اس پی هایبریډایزیشن هغه مالیکولونه چې خطي جوړښت ولري د اړیکو ترمنځ زاویه 180 درجې وي دې ته اس پی هایبریډایزیشن ویلی کېږي اس پی دوه هایبریډایزیشن ترڅنګ sp2 hybridization ها مونږ تعریف ډیر په اسانۍ سره کولی شو که چېرته د اس یو او دوه د پی اوربیټالونه یو خپل منځ کې تداخل سره وکړي دوه جمع یو دا به زده کوونکو درې اس پی دوه هایبریډ شوي اوربیټالونه جوړ کړي یا داسې ویلی شو دا د اس یو اوربیټال جمع دا د دوه پی یو جمع دوه پی دا به درې شي د هر یو هایبریډ شوی اوربیټال د اس پی دوه او اس پی دوه په نوم سره یونیک ټول هغه مالیکولونه چې یا فرض مثال که زه برون کلوراید په پام کې ونیسم برون کلوراید کې که هایبریډایزیشن موږ تاسې مطالعه کوو مرکزي اتوم یې برون ده هغه اتوم چې په منځ کې لیکلی کېږي ته مرکزي اتوم یې لیکل کېږي دا برون ده
ایبرون اتمی نمبر 15 ده الکترونی ویشه یو S2 2S2 او 2P یو 2 څلور جمع یا 15 الکترون شول. هایبریډایزیشن په تحریک شوی حالت کې اجرا کیږي. دې سره هم کور نشته، فقط اخیری مدار سره تحریک شوی حالت داسې ده چې 2S یو د یو الکترون سی پیتا او بلیکو چې 2P 2 کله چې وکسوس د کوونکو د S یو اوربیټال ده ایو او د P 3 اوربیټالونه دي داس کې خو 2 الکترون لري. په حقیقت کې د تداخل دا کوي سره یو د S او 2 د P اوربیټالونه راځي چې په نتیجه کې 3 هایبریډ شوي اوربیټالونه جوړیږي. د هر یو هایبریډ شوی اوربیټال sp2 په نوم سره یادیږي. اوس که چیرته تاسو یې خواص وکسئ sp2 هایبریډایزیشن خواص زه به وریم چې بلا دی سره جوړښت یې مسطح ده. جوړښت مسطح څه معنی؟ مسطح دا معنی زده کوونکو دې ته مسطح ویلی کېږي. د اړیکو ترمنځ زاویه که وکړو 160 درجې ده، نو ځکه موږ په دویم قدم کې لیکو چې زاویه یې د اړیکو ترمنځ زاویه یې 160 درجې ده. په sp2 هایبریډایزیشن کې چې د S او P برخې چې کله تاسو معلوموئ او ولیکو چې sp2 ګورئ دوی برخې P و برخه S درې برخې شوې. دې درو برخو نه S توان یو ده یوې پر درې او P برخه چې کله معلوموئ درونه دوی برخې په ساده خیالش سل چې په درو تقسیم کو 3.3 چې وسره ضرب کو د S برخه 3.3 سل چې په درو تقسیم کو 3.3 چې په دوه کې ضرب کو یا 6.8% برخه هغه sp2 هایبریډایزیشن. که چېرته ووړئ فرض مثال که زه وکسم برون کلوراید یو کلورین دای بل کلورین دای بل کلورین دې ټرانګولر یا مسطح د جوړښت دی. په دې کې به زده کوونکو هایبریډایزیشن sp2 وي ځکه چې مرکزي اتوم په شاوخوا کې 3 الکتروني ساحې دي او بل دا چې د اړیکو ترمنځ زاویه یې 160 درجې ده. په همدې ترتیب سره که چېرته موږ ایتلین په پام کې ونیسو په ایتلین کې هم هایبریډایزیشن sp2 موجود ده. دا څه ډول sp2 ده؟ اوس د ایتلین اوربیټال سټرکچر هم زه ته رسموم. ایتلین کې دغه د sp2 هایبریډ شوي اوربیټالونو سټرکچر چې ده ایتلین زه داسې رسموم. دوه کاربونه دي، دا یو کاربون په داس کې کوم تاسو فکر وکړو دوه کاربونه دي، د هر کاربون 3 هایبریډ شوي اوربیټالونه لري. دا یو او دا هم دویم او دا هم دریم. داس کې که دبل کاربون وکسئ دا هم 3 sp2 هایبریډ شوي اوربیټالونه لري. یو یې دا ده، دا یې 2 او دا یې هم 3. دا رسم شو. دغه ځای کې کوم تاسو وکسو sp2 هایبریډ شوی اوربیټال له sp2 هایبریډ شوی اوربیټال څخه تداخل وکړو چې داس کې یوه سیګما اړیکه جوړوي. داس کې اړیکې دوی دي، یوه اړیکه به څه ډول سیګما وي. دا کاربون که وکسئ هایدروجن سره یوه اړیکه جوړوي او دا کاربون دې سره یعنی sp2 هایبریډ شوی اوربیټال له S سره تداخل کوي. په دا کاربون دا اړیکه چې جوړیږي اوربیټالونو تداخل په اساس جوړیږي. دا هایدروجن یعنی هدف داسې دی چې sp2 هایبریډ شوی اوربیټال له S سره تداخل وکړي یوه اړیکه جوړه شوه. دغه ځای کې کاربون هایدروجن سره اړیکه لري یعنی S له sp2 سره په همدې ترتیب سره داسې کې یو هایدروجن دسته به هم هایدروجن راشي تر څو کاربون او هایدروجن په منځ کې یوه اړیکه تشکیل شي.
دغه ځکه یوه اړیکه ده پای ده، پای اړیکه ایکس وای محور تدخل وشو. اوس د زیډ په محور ځکه چې پی 3 اوربیټالونه لري، پی ایکس پی وای او پی زیډ. قلم رنګ کمزوری ده فار صورت. اوس دا دې سره پی زیډ پی زیډ سره په دغه ځای کې یوه پای اړیکه جوړېږي چې دا د پای اړیکه، دا د سیګما اړیکه، دا یوه سیګما بله سیګما، یوه دوې درې سیګما څلور پنځه سیګما شوې، یوه دوې درې څلور پنځه، ځکه په هره دوه ګونې اړیکه کې یوه پای اړیکه وي یوه سیګما اړیکه وي. داسې کې دا سیګما اړیکو شمېر پنځه شو، فقط یو کې یوه پای اړیکه وه چې دا د پي زیډ اوربیټالونو تدخل په نتیجه کې منځته تلله. د اړیکو ترمنځ زاویه 140 درجې. دغه د اس پي 2 د اوربیټالونو سټرکچر په ایتلیم کې دا موږ رسم کړو. امید ده چې یو څه اندازه پوه شوي وای. دې نه وروسته موږ تاسو اس پي 3 هایبریډایزیشن ویلی و. SP3 hybridization. فقط دا SP3 وکسی پیږي چې S یو اوربیټال ده یا P3 یعنی درې د P اوربیټالونه او کله چې تدخل سره وکړي درې جامع یو ظریف شته کنه دا بو څلور SP3 هایبرید اوربیټالونه جوړ کړي. څلور SP3 هایبرید شوي اوربیټالونه به جوړ کړي یا داسې ویلی شي S یو او د P3 یو دوه درې یا د S یو دا د P یو دا د P2 دا د P3 کله تدخل سره وکړي په نتیجه کې به څلور هایبرید شوي اوربیټالونه جوړیږي. خو نوم به سره کم ته وخلی د هر هایبرید شوي اوربیټال اس یو د P3 ځکه یې نوم SP3 هایبرید شوی اوربیټال، SP3 هایبرید شوی اوربیټال، SP3 او دای هم SP3 څلور SP3 هایبرید شوي اوربیټالونه جوړ کړل. که چېرته خواص کسه جوړښت یې تتراهایدرال د هر هایبریډیشن نه وروسته د درې خبرې لیکم دا به زده کوئ. که زده یې نه کوئ زه اوس خفه وم. جوړښت یې تتراهایدرال ده. تتراهایدرال څه معنا لري؟ تتراهایدرال زده کوونکو دا معنا تتراهایدرال تترا څلور د هډ کلمه هایدرال پیس ته یې لیکي مخ یعنی څلور مخیزه جوړښت لري. څلور مخیزه جوړښت چې لږ حوصله وکړئ وروسته یې زه ته رسموم. تتراهایدرال شکل کواره به وکړو چې دا څه ډول شکل لري. دویم زاویه یې د معیاري حالت زاویه یې 109.5 درجې. دریم د اس او پی برخې اس او پی برخې شیای موږ تاسې بلد شوي یو سره او به لیکم چې اس پی ګورئ ایوه برخه اس درې برخې پی مجموعاً څلور برخې شوې. څلورو نه چې زه اس معلوموم و به لیکم چې اس مساوي کېږي له څلورو نه یوه برخه. پی چې کله معلوموم څلورو نه پی توان درې ده درې که په فیصدی معلوموئ سل تقسیم څلور 25 بشي چې یوه سره یې ضرب کړو نو دا به 25% شي. سل تقسیم څلور 25 ضرب درې دا به شي 15%. ګوره ډېره اسانه خبره ده. اوس که چېرته موږ تاسې میتان په پام کې ونیسو میتان په دې کې د هایبریډایزیشن مطالعه کوو. مرکزي اتم کاربن ده. ګوره کاربن روخلی اتمی نمبر شپږ ده ولیکئ چې یو اس دوه الکتروني ویش وکړئ 2s2 2p2 دا د کاربن الکتروني ویش د په عادي حالت کې تحریک شوی حالت یې داسې لیکو یو s2 2s د یو الکترون s نرسي
پی ته 2s یو او 2p 3 موږ ته فقط اخیری مدار سره کور ده s یو اوربیټال لري یو اوربیټال کې یو الکترون لري p 3 اوربیټال نه لري ګوره ها په د هر اوربیټال کې یو الکترون ده 3 ګوره 2s له 2p سره تداخل کوي نو تاسو یې لیو چې دا څه اوربیټال نه به تداخل وکړي چې انرژي سره یو رقم ته یا تقریبا یو رقم ته 2 دا ګوره دیو مدار ساوی کنه ځکه د انرژي وو کم مساوي نه وي خو تقریبا مساوي وي عموما هغه ساویه اس پی ډی اف چې په یو قشر کې وي په یو مدار کې وي په یو ساویه کې وي د انرژي ډیر فرق نسر لري تفاوت شته خو تفاوت ډیر کم ده موږ د هایبریډایزیشن کې لیو چې هغه اوربیټالونه مکس کېږي تداخل کوي چې انرژي مساوي یا تقریبا مساوي ګورئ اس تداخل وکړو چې چا سره 3 پیسه داس کې تداخل وکړو څو هایبریډ شي اوربیټالونه به جوړیږي څلور هر یو کې یو الکترون ده آفرین اوس په دا ځای کې کوم تاسو وکړو د هر یو هایبریډ شو اوربیټال زدي sp3 په نوم سره یادول شي هر یو هایبریډ شو اوربیټال د sp3 په نوم سره یادول شي ا تعریف لیدل په خاطر دا مې وخا بیل غو خو مثال تاسو ته نه یاد کو اوس موږ دا نتیجه مخسته شو هغه مالیکولونه چې تتراهایدرال جوړښت ولري یا د مرکزی اتوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې موجود وي هایبریډایزیشن بای sp3 وي که چېرته زه د میتان سټرکچر رسم کړم دا یو هایدروجن دا بل هایدروجن دا دریم هایدروجن او دا څلوره اړیکه موږ لګا ولیکله زینو اوس کاربون څو هایبریډ شوي اوربیټالونه لري اوس به وکسئ داسې کې به ولیکو په طبیعت به ولیکو کاربون یو هایبریډ شوی اوربیټال 2 3 څلور اوس که دغه وکسو د جوړښت د شکل چې مو تاسو ته رسم کړو که چېرته دا موږ تاسې وکسو اوس په دغه ځای کې د هر یو موږ تاسې یې لیو که نه sp3 څلور sp3 هایبریډ شوي اوربیټالونه وو دا څلور sp3 هایبریډ شوي اوربیټالونه په د هر اوربیټال کې یو الکترون ده یوه الکتروني اړیکه داسې کې اشتراکي اړیکه نه جوړېږي میتان کې که وکسو اشتراکي اړیکه کله چې دوه اتومونه دوه الکترونه سره شریک کړي د هر یو sp3 هایبریډ شوی اوربیټال یو الکترون لري خو دا الکترونونه هم جوړه کېدلو ته اړتیا لري ځکه دغه ځای کې هایدروجنونه تعامل ورسره کوي د اس اوربیټالونه تداخل کوي وبخئ sp3 سره sp3 هایبریډ شوی اوربیټال سره اس تداخل کوي چې په نتیجه کې کاربن هایدروجن په منځ کې اړیکه جوړیږي په دغه ځای کې یو الکترون د هایدروجن یو الکترون بروشي داس کې اړیکه تشکیل شي په دغه ځای کې دریم هایدروجن وکسئ او دا هم څلورم هایدروجن اوس که چېرته دا شکل زه داسې رسم کړم لږه خوري په وکړو زده کوونکو دې ته ویلی کېږي چې تتراهایدرال څلور مهیزه یا څلور سطحي یا تتراهایدرال جوړښت چې دا تاسو ته مې ویلي وي چې تختنې ته رسموم دا جوړښت ده هر یو داسې کې sp3 هایبریډ شوی اوربیټال له s سره اړیکه جوړه کړې ده داسې کې هم sp3 له s سره داسې کې هم s له sp3 سره دغه کې اړیکې جوړې شوې دي امید ده چې په sp3 هایبریډایزیشن هم هدف ته رسېدلی وه هم پېښ شوي وی که زه زده کوونکو داسې کې ولیکم دا اوبه شوې 2 3 4 5 دا مې اکسیجن ولیکلو شپږم ګروپ کې ده شپږ الکترونونه لري د په خاطر چې وته کې دا د هایدروجن سره شریکوي دا د سره ایوا ساحه الکتروني ساحه 2 الکتروني ساحه 3 الکتروني ساحه څلور ویلی شو چې په اوبو کې هایبریډایزیشن sp3 ده که چېرته NH3 امونیا زه رسم کړم امونیا هم تاسې داسې لیکو ګورئ یا که په دا نه پوهېږئ
نایتروجن پنځم ګروپ کې ده 5 الکترونه لري 3 4 او 5 د په خاطر چې وته الکترونه پراکي مجبور ده دغه درې شریک کې یو هایدروجن د دې سره شریکي دای دې سره شریکي اوس یو څه 2 4 شپې وته ایو الکتروني ساحه د یو ګون اړیکه چې خپل الکتروني ساحه معنا لري کله وګون اړیکه بیا یعنی چیرته چې د الکترون موجود دي د الکتروني ساحه لې شو یو ساحه 2 3 4 ساحه په میثان کې هم 4 ساحه په اوبو کې هم 4 ساحه دي ځکه چې په امونیا کې هم هایبریډایزیشن sp3 اپس مونږ تاسو څلورم شماره کې sp نه بغیر sp d او f اوربیټالونه هم تداخل سره کوي او بدبختی دا ده چې وخت نور هیڅ اجازه نه ورکوي هایبریډایزیشن اول سفر کې پای ته ورسېد فقط که ژوند ملګری شو راتلونکي ورځ سم د هایبریډایزیشن پیدا کولو اسونه لیار چې بیا ته او وروسته بیا انشاءالله دویم څپرکی کې د مالیکولونو په جوړښتونو او فورمولونو نه بیا کامیابي او سرلوړي اوسه